بسم الله الرحمن الرحیم. د قوانینو صرف په سلسله کې دا زمونږه 21 نمبر درس دی. ان شاء الله تعالی په دې درس کې به مونږه د اذ او د اذ ذکر والا قانون بیانو. بعض صرفیان دا قانون په دې نوم سره ذکر کوي: د دال، ذال او د زا والا قانون. او تدې قانون تعلق هم د باب افتعال د فا کلمې سره دی. تدې قانون حاصل او خلاصه دا ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دال، ذال یا زا واقع شي. کله چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې د دې درې حروفونه یو حرف واقع شي، نو د باب افتعال تا په دال سره بدلول واجب او ضروری دي. دا د دې قانون یو حصہ ده چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې د دې درې حروفونه یو حرف واقع شي، نو تای افتعال د پدال سره بدلول واجب او ضروری دي. چې کله مونږه تای افتعال پدال سره بدل کړه، نو بیا به مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې د دې درې حروفونه کم یو حرف واقع شوی دی. کچری دال واقع شوی، نو بیا پکې ادغام کول دا واجب او ضروری دي. مثلا چې کله لفظ دکارا دا مونږه باب افتعال ته ویول، نو مونږ سره جوړ شو اید تکارا. د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دال واقع شوی دی، نو تای افتعال دا مونږه په دال سره بدل کو، نو مونږ سره د اید تکارا نه جوړ شو اید دکارا. نو اوس په دې کې ادغام کول دا واجب او ضروری دي، ځکه چې دو حروفه دا د یو جنس جمع شو. نو مونږ سره د اید دکارا نه جوړ شو اید دکارا. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ذال واقع شوی، نو بیا په هغې کې درې صورتونه دا جایز دي: یو اظهار او بل د دواړه طرفونو نه ادغام. مثلا چې کله ذکره دا مونږه باب افتعال ته ویول، نو مونږ سره جوړ شو د ذکره نه اذ تکارا. نو د ټولو نه لومبې د باب افتعال تا د مونږه په دال سره بدل کړه، نو مونږ سره جوړ شو د اذ تکارا نه اذ دکارا. اوس د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ذال واقع شوی دی، نو مونږ ویل چې په دې کې درې صورتونه جایز دي: یو اظهار او بل ادغام، خو ادغام د دواړه طرفونو نه. نو اظهار داسې دی چې دا اوس مونږه په خپل حالت باندې پریدو، یعنی د اذ تکارا نه اذ دکارا شي، نو تدې دغسې ویل دام ټیک دی چې مونږه اذ تکارا داسې وایو چې اذ دکارا. او د دواړه طرف نه ادغام کول دا هم جایز دی. مثلا چې په دې مثال کې دا دال دا مونږه په زال سره بدل کو، او بیا ذال په زال کې ادغام کو، نو مونږ سره به د اذ دکارا نه جوړ شي اذ ذکارا. او بل د ادغام صورت داسې دی چې مونږه دا ذال دا په دال سره بدل کو، او بیا دال په دال کې دا مدغم کو، نو د اذ دکارا نه به مونږ سره جوړ شي اید دکارا او بیا اید دکارا. نو ته دې صورت حاصل او خلاصه دا راوتله
چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ذال واقع شوی نو بیا په هغې کې 3 صورتونه جایز دي. یو اظهار او بل د دواړه طرف نه ادغام. د ادغام یو صورت دا دی چې مونږ ذال دال کو او دال په دال کې ادغام کو، او بل صورت دا دی چې مونږ دال ذال کو او زال په زال کې ادغام کو. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې زا واقع شوي نو بیا په هغې کې 2 صورتونه جایز دي. یو اظهار او د یو طرف نه ادغام. په هغې کې د دواړو طرف نه ادغام کول ممنوع دي، صرف د یو طرف نه ادغام کول دا ټیک دي. چې کله زجاره دا مونږ باب افتعال ته ویوړ نو مونږ سره جوړ شو ایز تجاره. نو د ټولو نه لومبې تای افتعال دا مونږ په دال سره بدل کو نو مونږ سره جوړ شو ایز دجاره. نو په دې کې داسې بغیر د ادغام نه یعنی اظهار کول په دې کې هم ټیک دی چې دا لفظ مونږ ایز دجره وایو، او د یو طرف نه ادغام کول هغه ټیک دی. او هغه د کم طرف نه ټیک دی چې مونږ دال زا کو او زا په زا کې ادغام کو او مونږ داسې وایو چې ایز زجاره، لیکن د بل طرف نه ادغام کول دا ټیک نه دی. او هغه داسې چې مونږ زا دال کو او بیا دال په دال کې ادغام کو، مونږ داسې وایو چې اید دجاره. نو تدې قانون حاصل او خلاصه دا شوه چې کله د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دال واقع شوی، ذال واقع شوی یا زا واقع شوی نو تای افتعال په دال سره بدلول دا واجب دی. تدین بعد بیا مونږ ګورو چې د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې کوم یو حرف واقع شوی دی. کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې دال واقع شوی نو په دې کې صرف یو صورت جایز دی او هغه د ادغام دی. اظهار په دې صورت کې ناجایز دی. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې ذال واقع شوی نو بیا په هغې کې 3 صورتونه جایز دي. اظهار او د دواړه طرف نه ادغام. او د دواړه طرف نه ادغام، د دواړه طرف نه ادغام مطلب دا دی چې مونږ د باب افتعال دا کومه دال لی دا تا چې مونږ په دال سره بدل کو چې دا دال مونږ ذال کو او بیا ذال په ذال کې ادغام کو، یو دا صورت هم ټیک دی. او بل دا صورت هم ټیک دی چې مونږ د غزا دا په دال سره بدل کو او دال بیا مونږ په دال کې ادغام کو. او کچری د باب افتعال د فا کلمې په مقابله کې زا واقع شوی نو بیا په دې صورت کې صرف 2 صورتونه جایز دي. یو صورت دا دی چې مونږ یې بغیر د ادغام وایو یعنی اظهار پکې وکړو، او دویم صورت دا دی چې مونږ په دې کې د یو طرف نه ادغام وکړو او کم ادغام چې پکې جایز دی هغه دا دی چې مونږ دغه دال په زا سره بدل کو او زا په زا کې ادغام کو. خو داسې صورت ټیک نه دی چې مونږ زا نه دال جوړ کو او بیا دال دا په دال کې ادغام وکړو. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.